بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم تعدد تزویج یا تعدد نکاح د هغوی عظیم دینی ملکی قومی منافع او مصالح دا غینه باس مونږ وکړو. د نبی علیه السلام په جون مبارک کې یو اهمه مسله د بیت الله شریف د انهدام او بیا د تعمیر مخې ته راغلی وه. دغه وخت کې د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم عمر مبارک 15 کاله دی. دا یاد ساتئ چې د 5000 سال نه واخله د مخ په ځمکه باندې دا کوټه دا خانه آباده ده او دې کې څه انهدام نه دی راغلی. څنګه چې د هیکل سلیمانی او د یروشلم وغیره چې بار بار پرېوتې ده او جوړه شوې ده، د بیت الله شریف دا صفت دی چې دا 5000 سالونه ولاړ عمارت دی. او چونکې دا په نشیبي مقام باندې وه، د صفا او د مروه په بیخ کې، نو په دې غرونو به چې باران وشو او دلته اوبه جمع کېدلې. او چونکې 5000 سال د خانه کعبې په بنا باندې تیر شوي، نو لہذا دا بوسیده شوی وه. خو د مشرکانو د قریشو او د نورو قبایلو داسې کلکه عقیده وه په بیت الله شریف باندې چې د دې تعظیم عزت او اکرام دا به په ځان لازم ګڼلو. نو څه خلکو سردارانو سپهسالارانو دا ویل چې بیت الله شریف به وران کو د پاره د دې چې مونږ اثرینو ادرو او مضبوطی جوړو. بوسیده شوی دی، کمزوری شوی دی، ضعف په دیوالونو کې راغلی دی، خو ولې عظمت او تقدس دومره چې چا هم دا جرأت نشو کولی چې بیت الله شریف نه به یو خښته وباسي. ولید ابن مغیره د عمر رسیده و، سردارو، د دا جرأت وکړو. خو ده هم او اول دا پیغام ورکو قوم ته او نورو سردارانو ته چې ګوره زمونږ مقصد خو بې حرمتي نه ده، بلکې د دې د بې حرمتۍ نه ځان بچ کولو دپاره چې دا حسنک نورم کمزوره شي او دا عمارت وغورځېږي، نو مونږ مضبوطول غواړو، زمونږ نیکې ارادې دي، نو لہذا په دې به مونږ ته څه ګناه نه وي او دا څه جرم نه دی. نو دی مخکې شو او د دې خانه کعبې څه حصه دورانه کا. خو ډېر یریدلو او ډېر عجیب حالت کې وو. مزید جرأت ونه کړلی شو، څه لږه غوندې حصه گویا ابتدا یې وکړله او روسای قریش او سپهسالاران دا ټول او عام خلک دا په دې انتظارو چې ولید ابن مغیره به اوس غر کېږي، اوس به پسې چل کېږي، تر سبا پورې چې رالل هغه ټیک ټاک و، نو بس د ولید ابن مغیره
هغه نیت چې ګوره زمونږ نیت ښه دی او مونږ خو دا سیده کول غواړو، مضبوطول غواړو، نو څه نه کېږي. نو بیا نورو خلکو همت شو او هغې م راوړاندې شو. نو لہٰذا بیت الله شریف یې ړنګ کو د پاره د دې چې اوس یې اثرینو مضبوط او ښایسته جوړ کړي، ښه متین یې جوړ کړي. نو د جدې په مقام باندې یو جهاز، بحري سمندري جهاز دا خراب شوی، د هغه تختې پرتې وي، هغه یې راوړې او د روم یو معمارو باقوم نامه یې وه، هغه ته حواله که چې ته د خانه کعبې تعمیر وکړه، موږ به ستا مددګار یو. نو دغه تختې راوړلی شوي، د هغې نه د بیت الله شریف تعمیر وشو او مضبوط انداز سره. چونکې د دې په یو کونه باندې حجر اسود نصب و، 4 رکنونه دي. نو د هغې د نصب چونکې دا د جنت کاڼی و او د هغې د لګولو نوبت رالی، نو هر چا توره راوویستله او عربو کې دا یو رواج و چې پیالی کې به یې ګوتې کېښودلې چې یعنې مونږ به وینه تویو، خو دا شرافت، دا فضیلت چې دا مونږ واخلو. او هر د هرې قبیلې رئیس او سردار دا خواهش لرلو چې مونږ دا اعزاز حاصل کو چې د بیت الله شریف کې دا کاڼی د حجر اسود دا مونږ ولګو. نو اختلاف پیدا شو. بیا دا ولید بن مغیره د رامخکې شو او دا اعلان وکړو چې څوک حرم ته سبا اول څوک داخل شو، نو بس هغه ته به دا حق وي چې ادې حجر اسود نصب کی. نو په دې باندې ټول راضي شول او ټول خپلو کورونو ته لاړل. نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم حرم ته د ټولو نه اول تشریف راوړو چې کله قوم او روسا او روسای قریش او سرداران، سپهسالاران، مشران، کشران ټول راجمع شول. نو ټولو په یو آواز باندې وویل هذا الامین رضویناه، دا خو امین دی، امانتدار دی، صادق دی، مونږ په د باندې راضي یو. نو نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم چونکې د نبوت نه دا مخکې دور دی او د ابتدا نه، د خمیر نه، د اصل نه پکې د خیر ماده وه او د امن هغه مختلف تحریکات هم چلول. د هغې مونږ مخکې ام اجوالا تفصیل کړی و چې هغې نه د حاجیانو خدمت و او د مسافرو خدمت و او د قطاع الطرق د هغې رکاوټ و، بدامني ختمولو، داسې دې څیزونو دپاره نبي پاک صلی الله علیه وسلم به یو دارالندوه جوړه کړې وه، داسې د مشورې نظام یې جوړ کړی و او خلکو هم د بدامنۍ نه تنګ، نو خلکو هم ورسره منل. او نبی علیه السلام اخلاق، کردار، گفتار داسې و چې خلکو به نبی علیه السلام سره دا خبرې ډېرې زر منلي. نو نبی علیه السلام په دې مقام باندې داسې فیصله وکړه چې ډېره عجیبه فیصله وکړه. یو څادر یې راوغوښتو، څادر راوړلی شو، څادر یې وغوړولو، په هغې کې هغه حجر اسود کېښودلی شو. بیا نبي علیه السلام د هرې قبیلې سردارانو ته وویل چې تاسو سرداران یا تاسو چې څوک یو کس خپل خوښوئ یو کس مقرر کوئ او د ټولو قبیلو دا خلک رالل. بیا هغې ته ویل د څادر دا پیس کې او لمنې غاړې ونیسئ، ټول ونیوي، اوس یې روچت کوي. بیا نبي علیه السلام ورته ودرېدلو او دوی ورته دا حجر اسود وروچت کو. نبی علیه السلام په خپلو لاسونو مبارکو راواغېستو او هغې نصب کو. نو دا یو داسې فیصله نبی علیه السلام وکړه چې ټول وویل چې ای صادق او امینه مونږ په دې باندې راضي یو. او بل دا دی چې ټول پرې راضي هم شول او د ټولو پکې شرکت هم وشو. دغسې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم حجر اسود نصب کو. د
نبی علیه السلام د بعثت د نبوت نه بعضې روایتو کې راځي 7 کاله وړاندې او اصحاب السیر لیکلي دي سو کوئی 15 کاله وړاندې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم باندې د خلوت د ګوشه نشینی چې فکر و تدبر او د الله جل شانه عبادت وکړلی شي د دې طرف ته میلان پیدا کېدلو. د مکې حالات داسې وو چې هر طرف نه د قسمه قسم د دې که معاشي حالاتو ګوري، اخلاقی حالاتو ګوري او دینی حالاتو ګوري نو دا انتهایی نازک وو، تر دې پورې چې پوره مکه بت کده ګرځېدلې وه، هر طرف ته بت پرستی وه، تر دې پورې چې په هر کور کې بت وو، تر دې پورې چې بیت الله شریف کې په خانه کعبه کې 360 بوتان پراته وو، په صفا او مروه باندې اصناف او نیلا نومي بوتان پراته وو او د هغې پوجا پاټ کېدلو، د زامنو دپاره جدا بوتو او د خیر دپاره جدا بوتو، د قسمه قسم منافعو دپاره او د فایدو دپاره خپل تراشه ہوئے پتر هغه خدایان ګرځولي وو. نو داسې څیزونه په دې کې شروع او بیا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم خاندان او د نبی علیه السلام اجداد هغې ته په دې امن عالم کې او امن عرب کې ډېر لوی لاس دی او ډېر لوی کردار دی. د نبی علیه السلام چې کوم اجداد دي د قصی چې د نبی علیه السلام جد امجد دی هغې په مکه کې داسې تنظیمي کارونه کړي او داسې بیا د هغې نه پس قریش شو هم په دې کې ډېره غټه حصه وه، داسې د نبی علیه السلام د نیکه د هاشم وغیره. په دې دوران کې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم موجود دی، د دنیاوي جون سره حیات دی، نو د نبوت نه دا مخکې جون کې 10 قبایل د قریشو په مکه کې آبادو، هغې نه بني هاشم دي، بني امیه دي او مخزوم دي او جمح دي، سهم دي، تیم، عدی، اسد، نوفل او زهرا. دا 10 قبایل چې دا د قریشو دا آبادو، د دې داسې مختلف شعبې نبی پاک صلی الله علیه وسلم جوړې کړي تر دې پورې چې دارالندوه یې جوړه کړه او د هغې بنیادي مقاصد دغه د حاجیانو خدمت او نظام مشوره کول او د چې کوم معاشي حالت د مکې د خلکو وو چې صرف 2 قافلې بتلې په پوره کال کې چې موسم الشتا او موسم الصيف کې چې سورې قریش کې الله ذکر کړی دی لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. نو د دې به دا 2 تجارتي قافلې تللې، نو د هغې د امن او بحالي دا هم ډېره ځای ته ضروري وه. داسې اخلاقي د دې کمزوري وه، شراب نوشي، بې حیایي، ظلم، بېجا قتلونه په وړو وړو خبرو باندې، قتل و غارت او ناچ ګانې، دا څیزونه پکې وو. دیني حالت انتهایی خراب وو چې هغه هر ځای بتکده وه. نو په داسې حالاتو کې دې ته امن ورکول او دې ته خیر ورکول او دې د شرورو نه بچ کول د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم دام د نبوت نه مخکې دا اعمالو. بیا په دې کې اوس د نبوت دپاره الله جل شانه چې څونه قریب زمانه راځي او 40 سال په عمر کې اوس الله جل شانه یو عظیمه ذمہداری ورکوونکی دی. هغې ذمہدارۍ نه مخکې الله جل شانه تیاری هغې دپاره د شق صدر الله جل شانه دا کړی دی او دا 4 ځل شوی دی. د هغې بنیادي مقاصد هم دو. اول شق صدر دا د 2.5 سال په عمر کې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په طائف کې د حلیمه سعدیه رضی الله عنها سره دی او خپل رضایي رور سره
بهر یې لوبې کولې او هلته نه جبرائیل امین په سپین لباس کې او حضرت میکائیل علیهم السلام هغې رالی نبی پاک صلی الله علیه وسلم یې واغېستی او یو طرف ته یا غابې ته ځنګل طرف ته یې بوتلی بیا د نبی علیه السلام زړه مبارکې سینه مبارکې سیرې کا او بیا د هغې نه د نبی علیه السلام زړه مبارک راوویستو بیا د نبی علیه السلام زړه سیرې کو او د هغې نه دوه منجمدي د وینې ټوکړې راوویستلې او داسې وویل چې دا د شیطان حصه وه او بیا دا په واوره باندې ووینځلو. دې واقع سره دغه رضایي رور یې رامنډه که کور ته رالی خپلې مور ته حضرت حلیمې ته رضی الله عنها ته واقعه ذکر کړه چې داسې زمونږ قریشي رور سره داسې کیسه وشوه چې یو دوه کسه راغلل او هغه یې واخېستو زړې ورته څیرې کړو. هغه په منډه منډه راله او نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې وکتو پریشانه غوندې ولاړو سینې ته یې راجوخ کو او فورا یې راواخېستلو کور ته یې راوستو او هغې نه پس فورا مکې ته راوستو حضرت آمینه رضی الله عنها ته چې حقیقي مور یې وه هغې ته یې پیش کو او واقع ورته ذکر کړه چونکې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت او دغسې د حمل برکات خپله حقیقي مور یې وه هغې لیدلي او هغې ته یو تسکین و نو دغه دوران کې هم هغې څه پریشانې طرف ته توجه نه که چې نه دا د الله د طرف نه فرشتې وي او انشاءالله الله جل شانه به زما دا بچې دومره به برکته دی چې دی به د شیطان نه ساتي. بیا دویم شق صدر او د دې شق صدر مقصد دا او د دې اول چې په زړه کې د ګناه د معصیت کومه ماده وه هغه وویستلی شوه. دویم شق صدر دا د 10 کالو په عمر کې شوی دی او د هغې مقصد و د لهو لعب د مادې اخراج و. بیا دریم شق صدر دا د نبوت د عطا کولو په وخت کې شوی دی او د هغې مقصد و د وحی الهي او د علوم ربانی استعداد پیدا کولو. څلورم شق صدر دا د معراج په موقع شوی دی او د هغې مقاصد هغه د تجلیات الهیو او د هغې د مشاهدې او د ملکوت السماوات د سیر و تفریح صلاحیت پیدا کولو. او دا بار بار شق صدر دا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په زړه مبارک کې طهارت او نورانیت انتها ته رسولو او یا دا د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم خاص معجزه وه. نو دا شق صدرم دې دپاره و. نو اوس نبوت چې یو ډیره لویه او عظیمه فریضه ده هغې ته الله جل شانه تیارولو لہذا د خلوت شوق پیدا کیږي او د الله جل شانه ته د رغبت شوق پیدا کیږي مزید او د خلکو نه یو طرف ته کېدل تفکر تدبر کول او د الله جل شانه ذکر او عبادت کول. چنانچه 7 کاله وړاندې د نبوت ملاوېدو نه نبی علیه السلام به یو رڼا او یو برېښنا دا به لیدله او د دغې په معلومولو کې د دغې رڼا او برېښنا په معلومولو باندې به نبی پاک صلی الله علیه وسلم ته خوشحالي هم ملاوېدله. خو چې بعثت ته نبوت ملاوېدو ته څومره زمانه نږدې کېدله نو د نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم د خلوت عادت کې زیادت راتللی. نو نبی علیه السلام به دې دپاره اکثره اوبه او ستوان دا به یې واخېستل او د آبادۍ نه به ووتو حرا ته به تلو غار حرا ته هلته به
یې هفته هفته دوه هفتې یو میش دا به مختلف دغه دی روایات دي دومره موده به یې تېروله او هلته به د الله جل شانه عبادت کولو. او څنګه چې روایاتو کې راځي څه عبادت به کولو، نو روایات په دې باندې دال دي چې د یو روایت مفهوم دی. نبی علیه السلام فرمایي چې زه نبي وم چې آدم داغه روح او داغه جسد چې دی داغه د روح او د خټې ترمنځ زه د هغه وخت نه نبي وم. نو نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته نبوت د کله نه میلو، نو د هغې شایان شان هم دا وه چې الله جل شانه وي چونکې د قلب یې د انواراتو نه منور کړی او مختلف کمالات او د مختلف فضیلتونو د هغې انواراتو هغه باران به پې باندې کېدلو او هغې سره مو د نبي پاک صلی الله علیه وسلم قلبي مینان د الله جل شانه طرف ته و. نو بیا د دې عبادت څه خاص شکل نه و، خو دومره و چې د قلب و روح 100% میلان الله جل شانه طرف ته او د الله جل شانه ذکر طرف ته او تفکر او تدبر طرف ته و. د حرا غار حرا طول چې دی 4 ګزه او چوړایي 1.5 ګز، په دې کې به نبی علیه السلام پاتې کېدلو او چې تر هغې پورې به واپس نه راتلی، څو پورې به چې توخه اوبه او دا ستوان دا به ختم شوي نو بیا به ښار ته رالی، کور ته به رالی او بیا به داسې څو ورځې پس لاړی. نو بعضې اصحابو سیر لیکي چې 1500 کالو نه د نبی علیه السلام یعنی دا معمول و. په 40 سال کې نبوت ملاویږي، نو 15 سال ته نه مخکې واخله، نو د کم ځای نه 35 نه راځي جی د 25 سال نه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم دا معمول و. یعنی د نبی علیه السلام د عمر مبارک چې 25 کالو ته ورسېدو، نو 40 پورې د 25 نه والا تر 35 پورې 10 سال او بیا او په بل روایت باندې چې د 9 کالو نه نبی علیه السلام غار حرا ته تلو او خلوت به اختیارولو او د الله جل شانه عبادت به کولو. او بیا دومره پورې راځي چې اهل عیال دا به هم په رمضان المبارک کې دوی به هم بوتلل او په هغې باندې به هم څو شپې او څه ورځې هلته تېرولې د الله جل شانه عبادت به کولو. بیا هم په دغه غار حرا کې نبی پاک او داسې به ورته خوابونه هم راتلل او هغه خوابونه به سبا رښتیا کېدل، هم نیک خوابونه به نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم لیدل او سهار به د هغې خوب مطابق همغسې به کېدل. بیا هم په دغه غار حرا کې نبی پاک صلی الله تعالی علیه وسلم مشغول دی، الله جبریل امین راولېږلو او اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم. دا آیتونه نازل شو، نبوت ملو شو. په کوم تاریخ او بیا نبوت ملاوېدو سره د نبی پاک صلی الله علیه وسلم عظیمه فریضه په اوږو باندې بار شوه او نبی علیه السلام هغې ته خپله ملا مبارکه وتړله او د پوره امت نیت یې وکړو، څنګه یې وکړل او د وحي هغه ثقل او کیفیت او بیا د نبی علیه السلام کار انشاءالله آینده سبق کې به وایو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آله وصحبه.